ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات محمد بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد زما محترم ورونو در ربیع الاول میاشتا بدی میاشت کی ددوانو جہانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑے ہو پا تاریخ کی اختلاف دیں 2 تاریخ ہم روایتوں نے کی رازی 8 تاریخ ہم رازی 9 تاریخ 10 تاریخ دیں 12 ربیع الاول اتلسم ربیع الاول لیکن مشہور پکی دادا چی 12 ربیع الاول باندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ مکرمہ کی پیدا شو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مور بی بی دا حضرت آمنی رضی اللہ عنہ سرا پکور کیوا چکل محمد رسول اللہ پیدا شو نو دا آغی سر داسیو خوشبو پکور کی خورشوا وی داسی خوشبو مخ کی منگا نولی دلی چی ماشون پیدا کی گی داغی نمخ کی گندگی بدبو او دا محمد رسول اللہ دا پیدایت سرام نپا بدن باندی گندگی وان داغی نمخ کی رستو وان او دا محمد رسول اللہ دا پیدایت سر داسی خوشبو پاغی کمرکی خورشوا او داغی سرا یو آواز راغی چی دا مشرق مغرب او شمال او جنوب تو گرزوئی او طولی دنیا تا دا اندازہ او دا پتو لگی کی محمد سی وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں چی سوک بدب سیزی آغب کامیابی کی چانچی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم پسلاڑو آغب اقبل منزل مقصود تبرسی او داغی سرا یو بل آواز راغی ویدی ما شملہ دا آدم علیہ السلام اخلاق ورکی دا شیس علیہ السلام معرفت ورکی دا نوح علیہ السلام شجاعت او بہدری ورکی دا ابراہیم علیہ السلام دوستی ورکی دا اسماعیل علیہ السلام قربانی ورکی دا صالح علیہ السلام فصاحت ورکی دا لوط علیہ السلام حکمت ورکی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضا ورکی دا یعقوب علیہ السلام جڑا ورکی او دا یوسف علیہ السلام حسن او جمال ورکی او دا دانیہ علیہ السلام محبت ورکی دا الیاس علیہ السلام وقار ورکی او دا داود علیہ السلام خلی آواز ورکی او دا یحییٰ علیہ السلام پاک دامنی ورکی او دا یوشع علیہ السلام جہاد ورکی او دا یونس علیہ السلام طاعت ورکی او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زہد ورکی لکل نبی فی الانام فضیلت وجملتها مجموعة لمحمدی ہر یو نبی لا اللہ پاک یو نیو صفت ورکڑو او دے محمد رسول اللہ لدے طول پیغمبران واغ طول صفات اغبدی و ہستی کی راجمہ کئی ابراہیم علیہ السلام خلیلو موسیٰ علیہ السلام کلیمو سلیمان علیہ السلام لاللہ پاک بادشاہی ورکڑیوا داود علیہ السلام دا پارا وسپن نربوا عیسیٰ علیہ السلام ممڑی جوندی کول لکل نبی فی الانام فضیلت وجملتها مجموعة لمحمدین چی دا طول کمالات دا طول صفات چی حق پیغمبرانو کیو آغا طول پیغمبرانو دا طول صفات با محمد رسول اللہ کی راجمہ کئی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری ہر چی ہم دارن تو تنہا داری دا کمالات او دا صفات دا محمد رسول اللہ پیدای سر برکتون راغلو پا دا کال باندے پا چینوں کیو بسیواشوی پا کویانو کیو بسیواشوی کمی تجارتی قافلی چی تلیوی اگر دیر پا نفی سرا واپس شوی پا ونو کی میوو کی برکت راغی باران پا دا کال باندے دیرو شو زناور اگر ساربشو فارس کی شکم مور دیر کلون بلیدو هاگا ور مرشو دا نو شیروان دا محل نسوان لسخختی اگر غزار شوی دا کافرانو با محلاتو باندی زلزلی راگی عبدالمطلب سرا راگی عبدالمطلب سیب کورتا راگی ویستا نو سے پیدا شو نو آغا محمد رسول اللہ پخپن آغیگا کی واغستو بیت اللہ شریف تے بوستو التب محمد رسول اللہ توافو کو او دیر زیاد خوشالو بیائی نبی علیہ السلام کور تراوس دمرا لوی حستی بدی میاش کی آغا دنیا تراغ لیگلی دا اللہ پاک آغا حستی چی اللہ پاک فرمائی والضحا
والليل إذا سجى ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك لا أقسم بهذا البلد ياسين والقرآن الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي عليه الصلاة والسلام صفات باندې قرآن مجید گواه دے. حضرت علی سے فرمائی چې د محمد رسول الله سره په مکه مکرمه کې روانو ما او د هر ونینا او د هر ګټې نه به آواز راتلو السلام علیک یا رسول الله. اې الله رسوله په تاسو باندې سلام وي. او لږ مخکې لاړو و یو کوهی و د هغې کوهي اوبه هغه وچې شوې وې. نبي علیه صلات وسلام خپلې لاڼې مبارکې په کوهي کې تو کړې. د هغې کوهي اوبه جوش و سر ته راوختې. بل کوهی و د هغې اوبه تروې وې. نبي علیه صلات وسلام په خپله خوله مبارکه کې اوبه واچولې واپس یې په هغه کوهي کې تو کړې. د هغې کوهي تروې اوبه هغه خوږې شوې. داسې کمالات والا پیغمبر یو کس راغی وی د الله رسوله څوک به ګواهي ورکړي چې ته د الله پاک حق او سچ نبي. نبي علیه السلام فرمایلي ستا به دې لاس کې چې دا سمساره ده دا مړه که دا ګواهي ورکړي چې د الله پاک پیغمبر یم نو بیا به ایمان راوړي. وی دا خبرې نشي کولی محمد رسول الله فرمایل وبکي. نبي علیه الصلاة والسلام هغه مړې سمسارې ته فرمایل یا رب ای سمسارې هغې خبرې شروع کړې لبیک وسعدیک یا زین من وفا يوم القيامة. لبيك إلى الله رسوله زه حاضر یم او زما لپاره د خوشخبری چې زه ستا د سره خبرې کوم او ای د الله رسوله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قیامت په ورځ به هر نبی نفسي نفسي وی او ته دومره وفادار نبی چې د قیامت په ورځ به هم یا رب امتی امتی. نبی علیه السلام فرمایل زه څوک یم وی انت رسول رب العالمین. ته د الله پاک حق او سچ پیغمبری. یو بل کس راغی وی څوک به ګواهي ورکړي. نبي علیه السلام فرمایل هغه ونه به زما ګواهي ورکړي چې زه څوک یم. هغه ونه د هغه ځای نه را روانه شوه د نبي علیه السلام خواله راغله او د نبي علیه السلام د شهادت ګواهي ورکړه چې ته د الله پاک حق او سچ نبي. سهیل کافرانو راولېږو اعلان شه د دې نبي او د ده ملګري معلوم که بیا راځه. سهیل چې راغی په د وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام اودس کو او صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام د اودس اوبو ته لاسونه نیولي وو. هغه اوبه ځمکې ته غوځارېدو ته نه پرېښودې. هغه به یې راغستې او په خپلو بدنونو باندې به صحابه کرامو راښکودې. سهیل واپس راغی وی هغه داسې ملګري دي چې د هغه د اودس اوبه هغه هم ځمکې ته غوځارېدو ته نه پرېږدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ولګو. عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام هغه وینه ورکړه. وی عبد الله بن زبیر دا ویسا او دا خوخه کا او بیا راځه. عبد الله بن زبیر رضی الله عنه وینه راوغستا اخو لاړو هغه وینه وسکله واپس راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی وینه یې سکړه وی دا الله رسول په داسې ځای کې مخه کړه چې هلته چا نظر هم نشي رسیدي. نبی علیہ السلام پوشو یو دیس کلا وی آوید اللہ رسول ما وسکلا. نبی علیہ السلام فرمایل د کم بدن سرا چې زماوی نه یو زیشی د جهنم مور پاغی بدن باندې حرام دی. د احد په جنگ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک کې کړۍ نه لیکل شوې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را منډه کړه. د دنه مخ کې ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه هغه منډه کړه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک باندې خپل خوله کې خودا او کړۍ راويسته. د ابو عبیده یو غاښ پاغي کې شهید شو یو کړۍ راويسته. بیا دوباره خوله کې خودا او دویمه کړۍ راويسته. د هغې سره د ابو عبیده دویم غاښ هغه هم شهید شو. د ابو سعید خدری رضی الله عنه والد سے مالک بن سینان هغه را منډه کړې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن نه چې کومه وینه راوتلې وه هغه وسکله. نبی علیہ السلام فرمایل ای د ابو سعید خدری والد سے مالک بن سینان چې کوم بدن ته زما د بدن د وینه لاړه هغه بدن الله پاک د جهنم په اور باندې حراموي. داسې ملګري الله پاک ورکړي. والذین الله پاک فرمای اشداء علی الکفار رحماء بینهم. داسې ملګري د صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل ځانونه قربانول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته راغی. مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام دراتلو
خوشخبری خورشوا ټول خلق راووتو خوشاله شو وی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي دا شعرونه خلقوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هر یو کس ویل الله رسولا زمون کور ترازی زمون کور ترازی نبی علیہ السلام فرمایلا زما دا خو پرې دی چې د چا کور مخې ته لاړه زبد ابوی کرو سیګما چوخه پرې خو دا راغلا د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور مخې ته کېناستا نبی علیہ السلام فرمایل زبد ابو ایوب انصاری په کور کې اوسېګما دا غد بچه تا کورو نبی علیہ السلام ته الله رسولا تاسو له پاسه چت کې پاتې کېږي او زبلان دی پاتې کېږم نبی علیہ السلام فرمایل نه ایوب هم بلان دی پاتې کېږو زکه زمو خو خلک زرازي چې پای کې اسانی او ته له پاسه چت ته وخېجا ابو ایوب انصاری د خپل بیبي او بچو سره د بر چت کې پاتې کېدو یو ورځ وای چې زمون د ابو لوخه اگر غزار شو او ما شو هغه ټول یو په هغه چت باندې خورې شوې وای زرمې بیبي ته وی چې راو به چې کانسینان چې د دې وبونه لاندې محمد رسول الله باندې ساس کې ونشي وای زمون په کور کې د وبو د وچولو زمون د کمبل نه علاوه هیڅ نه چې هغه به موږ غوستو اقا کمبل باندې هغه به موږ وچ کړې او ټول شپه موږ د قشانتي وی خته رکړه او کله کله به ابو ایوب انصاری د شپې را پاسې دوه حسینا چې زدلته ودې ما او زما د لاندې راکم چته پای کې محمد رسول الله نه اودا او زب بیا د بې کران شمه د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت نو دا دومره لوی حسی د ربیع الاول په میاشت کې پیدا شو چې ماشوم پیدا کیږي داغه نمخ کې د مور باندې بخیټه حملی نو مور ته تکلیفي حضرت امنه فرمای رضی الله تعالی عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم ته پیدایش نمخ کې په ما باندې سبوج نو زما د حمل او چې کله ماشوم پیدا کیږي نو مور ته د پیدایش په وخت کې ډېر تکلیفي او محمد رسول الله چې پیدا شوی وو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنها مور بی بی فرمائی چې ما د حضرت آمنه رضی الله عنها نام تپوسو کو چې تا دا تکلیف وو وینا د ماشوم په پیدایش په وخت کې ما ته هیڅ تکلیف نه وو او چې ماشوم پیدا کیږي داغه مخ کې ګندګي راوځي او محمد رسول الله د پیدایش سره په کمره کې خوشبو خورشوا او چې نور ماشومان پیدا کیږي داغه نوم هغه تړلې شوی او نبی رسول الله والسلام نوم د مخ کې نه جدا او ماشوم چې پیدا شي نو رسول سنت کړی شو نبی رسول الله والسلام مخکنا د محمد رسول الله ختم شوی و بیا زنانه براتلی او دا ماشومان به د ځان سره کلو بوسل د کلو ابو هوا او دا د زیجبی هغه ډیره خوي نو خلکو ماشومان روا وصل او د ځان سره کلو ته بوسل حلیمه سعدیه رضی الله عنها راغلم هغه ته نور ماشومان نه ملاوي د محمد رسول الله د ځان سره روان کو او چې کله محمد رسول الله په سوالای باندې د ځان سره کینو حلیمه وای چې د ټولو کمزوري سوالای زماوا او چې کله محمد رسول الله زما سره کیناس نو د ټولو سوالونو زما سوال مخ روانه وا حلیمه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما خپل کور ته راوستم زمون په کور کې خیرونه او برکتونه شروع شو او بیا محمد رسول الله تنوي دولو تر دې پورې چې بیا غړي بيجي نبی صلی الله علیه وسلم سره ولي د نبی صلی الله علیه وسلم یو خوروا رضائی د حضرت حلیمه لروا شیما داغینمو داغ شیما سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو او غړي بيجي به سره ولي شیما وای چې د غرمې په وخت کې ما وکتل چې زما دارور نسته او لپاسه په سورې شوې دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم کمالات د پیدایش نو اخلاق او د وفات پوریو رحمان بابا فرمای ک صورت د محمد نے پیدا کړي با خود
بوډۍ نه وه دا دنیا. شیما رضی الله عنها فرمایي چې او پیر باندې زما دا ورور ډېر غصه شو او په ما باندې چکې ولګو او بیا ما رضا کوم او تر دې پورې چې وخت تېرېدو نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو. بیا مدینې منورې ته لاړو. دلته د حنین جنگ وشو. د حنین په جنگ کې دا شیما د بوډۍ زنانه وه، بوډۍ شوې وه، ډېر مده تېره شوې وه. نو دا هم گرفتاره شوه. صحابه کرامو ته وی وای ما ته سم ووایئ زه ستاسو د پیغمبر خور یمه. صحابه کرام وی ته د کوم طرف نه؟ زمونږ د نبی خور راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکو وی داسې یو زنانه د بوډۍ او وایي زه ستاسو د پیغمبر خور یمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رایولئ چې هغه یې راوسته. وی د الله رسوله زه شیما یمه، ستا خور یمه او ته ما لوی کړی او ما په خپله غېږه کې ته قلار کړی او ته به ما زنګولې او ته به زما سره بیزونه یو ځای تلې او په تا باندې به له پاسه سورې راتلو په غرمو کې او یو پیره تاله ډېره غوسه درغلې او په ما باندې دې چک لګولی و. هغه ځای ورته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وپېژنده. نبی علیہ السلام خپل څادر ورکو وایي خور زما به دې څادر باندې کښېنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ډېر محبت ساتو. او نبی علیہ السلام فرمایل کچری زما سره پاتې کېږي زه به ستا ډېر اکرام او ډېر عزت کوم او که خپلې قبیلې ته ځې نو هم به ستا اکرام وکړم. وی د الله رسوله زه به خپلې قبیلې ته لاړه شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې له ډېرې تحفې ورکړې او کوم چې د دې د خاندان خلکو هغه ټول خلک د دې په برکت باندې نبی علیہ السلام فرمایل هغه ټول رها کوي، هغې هم ټول پرېښودل. دا د محمد رسول الله د خپلې خور سره اخلاق داسې کمالات والا پیغمبر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن آیا مسجد میں تو میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سین میں تشریف فرما ہے. جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں 14ویں کا چاند تھا. تو میں اپنے دل میں کہتا یا تو 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے اور یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے. کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا اور کہتا یا تو 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے اور یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے. تو آخر میں میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ 14ویں چاند سے آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إذا الله رسولا ستا شانت حسن او جمال والا انسان زما سترګو لیدلی نه دی. ستا شانت حسین او جمیل انسان یوې مور هغه زیږولی نه دی. خلقت مبرأ من كل عيب ته د هر عیب نه پاکې كأنك قد خلقت كما تشاء. داسې ته پیدا شوی چې تا په خپله غوښته چې یا الله ته ما داسې پیدا کې نو الله جل شانه ته هغه شانتې پیدا کړی. نو زما محترم ورونو د ربیع الاول میاشت د خوشحالۍ میاشت ده. په دې کې خرافاتو نه ځان بچ کول د محمد رسول الله سره اصل کې عشق او محبت هغه څه دی؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري، قدم په قدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې هغه موږ په خپل ژوند کې راولو. دا زموږ او ستاسو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت نښه وي. مجنون وي قیس وي زراغلم د لیلا خارتا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وذا لیلا د خار د دیوالونو سلام زما محبت ته، د لیلا د خار د سپو سلام زما محبت ته. وي په اصل کې زما د زړه دیوالونو او سپو هغه نو وړنګ لیکن بده خار کې او لیلا او سیدا چې د هغې د وجنه د دې ټولو سیزونو سره زما محبت د عشق مجازي دی. اصل کې محبت د الله او د رسول سره پکار دی. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان له پکار ده د ټولو نه زیات محبت دوی د الله تعالی سره ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي تر هغه وخته پورې یو انسان کامل مؤمن نشي کېدی چې د خپل بچو نه، د خپل بیبي نه، د خپل اولاد نه، د خپل مال نه د ټولو نه زیات محبت به زمان سره ساتي.
نو مونږ او تاسو به هم د ټولو نه زیات محبت با د نبی له صلوات و سلام سره ساتو د نبی له صلوات و سلام د طریقو سره به ساتو او د نبی له صلوات و سلام طریقې با په خپل ژوند کې راوړو الله جل شانه دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي